چېرته چې یهودي دې به د مسلمان دشمني په کوم ځای کې هم چې یهودي و دې به مسلمان ته د تکلیف ورکولو کوشش کوي. حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایل زما په امت کې به 3 فرقې پیدا کېږي. په دې 3 فرقو کې به 2 فرقې جهنم ته ځي او یو فرقه به جنت ته ځي. صحابه دې تپوس کوي د الله رسوله هغه فرقه ناجیه هغه فرقه چې کومه به نجات مونی او جنت ته به ځي هغه کومه فرقه ده؟ حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایل ما انا علیه واصحابی. په کومه طریقه چې زه یم او په کومه طریقه چې زما صحابه دي څوک په دې طریقو باندې چلیږي دغه سړی به جنت ته ځي او د دې نه علاوه څوک د چا په لاره باندې لاړو جنت ته ځي. د دې 2 فرقو ایجاد کوونکي او دا جوړونکي دا یهودیان او دومره په عجیبه طریقه باندې فریب او مکر چې سړی بې نه پوهېږي. د دوی مشر و د نبي علیه السلام په زمانه کې عبدالله ابن سبا دا یهودي و. ته چې کله ولیدل چې مسلمانان ډېر په ترقۍ باندې روان دي ګوره نبی علیه السلام د دنیا نه لاړو خو د نبی علیه السلام هغه میشن ختم نه کړ. هغه دین کوم چې محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم راوړی و د هغې دپاره الله رب العزت جانشین پیدا کړه. او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د نبی علیه السلام خلیفه شو. هغه ترتیب ولري نو مخکې روان شو او ښه ترقي وکړه. بیا د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دور راغی نو دو منصوبه بازي وکړه چې داسې کوو چې دا عمر رضی الله تعالی عنہ ختمول غواړي او دې ډېر روبناک دی دې ډېر طاقتور دی د ده سره که مونږ مقابله کوو په میدان کې ورسره نه شو کولی نو فریب به کوو دوکه به کوو. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ شهید شو. بېلابېله واقع دی انشاءالله هغه په خپل موقع باندې انشاءالله کېدای شي را روانې شو بیا انشاءالله بیا بیان. کله چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ شهید شو دا دوم خلیفه نو څوم خلیفه یې څوم حضرت عثمان ذو النورین رضی الله تعالی عنہ دا دوه اخیانو چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مونږ شهید کو دې لاړو د دنیا نه نو اسلام به څه شي کمزورې به شي. 22 लाख مربع میل باندې مسلمانان حکومت کوي دا حکومت په دغه علاقه به ختم شي. حضرت عثمان ذو النورین رضی الله تعالی عنہ چې کله خلیفہ شو الله رب العزت د دغه تدبر او د دغه بهترین سوچ او د دغه قابلیت الله رب العزت د هغې دومره پیدا ورکړه چې اول و 22 लाख مربع میل د 22 लाख مربع میل نه خبره لاړه چېرته 44 लाख مربع میل د هغې ډبل حد تر دې چې علما مؤرخین لیکي چې د انطاکیه نه والا او د کابل پورې دا علاقې پورې فتح شوې هغه چې دې طرفو ته کته چې داسې دي مسلمانان په کومه طرفه روان دي. د پولیسو نظام د دې تصور نو مخکې د دې پولیسو دا نظام د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ په ایجاد باندې شوی دی دا هغه جوړ کړی.
د چوکیانو نظام دا چوکۍ چې کومې لګېدلې دا د حضرت عثمان غني رضی الله تعالی عنہ په وخت کې شوي دا وجود د دنیا شفاخانې هسپتالونه دا د هغو په دور کې جوړ شوي دي سرای دا د هغو په دور کې جوړ شوي دي بحري بیړه د عثمان غني رضی الله تعالی عنہ مخکې چا تصور هم نشو کولی د نبی علیه الصلاۃ والسلام یو ارشاد مبارک و نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل ان قریب زما په امت کې با داسې خلک راځي چې دوی په دریاب د پاسه جنگ کوي صحابه دې تصور هم نشو کولی چې دریاب د پاسه به څنګه موږ آسونه ورځو آسونه به څنګه جنگ کوي او په دغه جنگ کې چې څوک شریک شو نو دغه سړی دا جنتي دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ارشاد کوم سړی چې پکې شهید شو هغه له مرتبه ملاویږي د بدر د شهدا او د دغه بیړې موجود حکم کوونکې حضرت عثمان غني رضی الله تعالی عنہ د حکم فرمایو چې بیړه جوړه کړي بهري بیړه دا تیار کړي او هغه باندې چې مسلمانانو جنگ وکړو الحمدلله د وسه پوری په دریاب باندې مسلمانانو باقاعده چې کوم دي جنگونه کړي او مسلمان پکې خطر کړي دا د عثمان غني رضی الله تعالی عنہ په دور کې شو عبد الله ابن سبا کوم چې يهوديان مشر هغه چې کله دا وکړه چې د مسلمانانو ته پرستو په طرفه ملاويږي نو سازشونه شروع کړه ځکه چې په میدان جنگ کې په مقابله نشو کولای څونه يهوديان څونه نسوارو څونه آتش پرستو څونه غیر مسلمو ورته مسلمانانو مخې ته سرنګوشو کې ناستا او هتیارې واچوله جوال اسلام پر باندې حکومت دی دوی داسې وکړه چې کلی په کلی خار په خار باندې سازشونه شروع کړه او په دې اندازې سازشونه شروع کړه چې یو ته په وخت کې خبر اچولې بل ته په وخت کې خبر اچولې عثمان غني رضی الله تعالی عنہ خلاف پای خلک راجمع کول او هغه به دې تیارول چې عثمان غني رضی الله تعالی عنہ یا د خلافت پریږدي کړي دا بیا بدلی خلافت د حق نه نو اول نمبر فرقه دا جوړه کړه د شیعاګانو په صورت کې محبین علی چې د علی رضی الله تعالی عنہ سره محبت کوي نو څه وته وي خلیفۃ بلا فسق چې دا علی رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه بعد دا علی وصی الرسول نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مبارک وصیت کړی دی چې زمانہ بعد به دا خلیفہ وي لہذا خلافت د حق دی ابو بکر عمر عثمان رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دا به چاره وستنه اولنی حق د علی رضی الله تعالی عنہ د شیعاګانو فرقه محبین علی تاسو دا چې وایي چې به خلافت د علی رضی الله تعالی عنہ حق دی هغه په دې باندې تیار کړ او باقاعده حقوق په تحقیق شروع چې به خلافت د علی رضی الله تعالی عنہ ته ملاوي شي دا د عثمان رضی الله تعالی عنہ حق نه دی دا فرقه به تیار ځینې خلک په دې باندې تیار کړه چې د عثمان رضی الله تعالی عنہ دې چې کوم اقربا دي د کوم رشتہ داران دي د هغوی سره یو شان سلوک کوي او د چې کوم غیر رشتہ دار وي عام مسلمانان دي د هغو سره بل شان سلوک کوي او دوګورا حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ یادو چې دوګورا د دمشق گورنر جوړ کړی دی دونه غټه علاقه ولور کړی ځکه چې د رشتہ دار دی او مشهور اقرا چې دی روډ دی سازش ډېر زر کار کوي دا منفي پروپاګاندا نه منفي دا ډېر زر کار کوي او مثبت ډېر په بلاره باندې کار کوي یو سړي په باره کې ښه ذهن جوړې راځي دا ډېر په بلاره جوړېږي او د یو سړي په باره کې ذهن خرابې ډېر زر خرابېږي داسې خلک په معاشره کې بهر دي موجود حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ مسجد نبوی کی خطبه ورکړه د جمعې ورځ او
منبر رسول صلی الله تعالی علیه وسلم دا ورخیږي دغه د سازشیان دا په مسجد نبوي کې ناس او علماء کې تقریبا 900 کسان او دوی پروګرام داسې جوړ کړی و چې زی بځې باندې مکینه او د هر ځای نه یو आवाज کوي یاره موږ د عثمان رضی الله تعالی عنہ د خلافت نه مو د خلافت نه په اتفاقی تور دا موسم د حج تلسمه د حج د دینه یعنی په دې باندې شهادت شوی دی موسم د حج خلک تلو بزل کېږي حج لدلو سفر وبيدلو نو اکثر صحابه لوني صحابه ټول په حج کې او صحابه موجودو دغه کسان چې کله دوی منبر ته وخته او هغه عصا فكما عصا باندې با حضور محمد مصطفى احمد مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم خطبه ورکوله بیا د حضور کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نواز او خطبه ورکوله ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نه بعد په دغه عصا باندې په دې لاټه باندې خطبه ورکوله حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هغه عصا د عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ د 70 سال په عمر کې ودا خلافت میلاو شوی او په دې وخت کې عمر دوه اتیا کال پورا مسلمان لاټي راوغسته چې څنګه خطبه ته ودرېدو ټول چرې کړې وای موږ خطبه نه اورو ولکه خطبه نه اورېستل دي موږ ستا خلافت نه علي رضی الله تعالی عنہ دې راپاسې دي د خطبه عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ دې بې ماته مسله بیان کړه څه وجه ده په مسلو سره ورسته ګورو لاټي دی واغستا او لاټي ټوټه کړه ماته هغه لاټي د دې خبرې هم احتیاط ونه کو خیال ونه ساتو چې دا لاټي د چا ده محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم لاټي ماته عثمان رضی الله تعالی عنہ یې غریوان ونیو او د منبر نه ښکته راوړو یو ظالم په گزار وکړو په هغه لاټه باندې بسر او عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ به ورشو مخلصین صحابه اوچت کو او کور ته راوړو داود اخلو کدی وفات شو لیکن الله رب العزت دعوت زندگی لیکلی و نو صحت ول الله ورکو پروګرام شو د قناه سو کسان نه لا دا کم چی خارجان نه بلیو او ابن سبا یهودی د دوی موافقو په ظاهر کې اسلام قبول کړو لیکن اصل کې مسلمان وو نه د کور نه ولا ګیره واچول او علما لیکي چې سلويخ ورځې پوری دا محاصره وا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ حضرت طلحه رضی الله تعالی عنہ دا صحابه رااله او پیغام یې وته ورکړ چې امیر المؤمنین تاسو صرف اشاره وفرمایه تاسو د حکم نه بغیر موږ څه نشو کولای تاسو خلیفہ او تاسو صرف حکم وکړئ مونږ خو لا پرېدا د مدینې زنانا دا به هم روح پرې نه دي نه حساب وکړه تیکه به هم نه ملاویږي داسې به ټوټه ټوټه د عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې ما ته حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایلی چې عثمان تا ته الله رب العزت د عزت جامې درغوندي وګورې خیال کوا ستانه په دغه جامې خلک وېستل غواړي خدا جامې با قربان سینا یعنی خلافت بنا پرې او دیم حدیث ما ته ارشاد فرمایلو چې عثمان زما په مدینه کې بخونریزي ګورې نه کې زما په مدینه کې بخونریزي نه کې نو خلافت پر هودې نه شمه ځکه د نبی علیه الصلاۃ والسلام ارشاد دی تاسو د حکم درکولې نه شمه چې تاسو سره وجنګيږئ ځکه چې دا هم د نبی علیه الصلاۃ والسلام ارشاد دی لہذا زما سره چې څه کېږي ذاتی زو برداشت کما
خو په مدینه منوره کې یې تویول نشم برداشت کولی. دا د امن ښار دی، دا د نبي علیه الصلاة والسلام مبارک ښار دی. څلوېښت ورځې په دې کور کې حضرت عثمان غني رضی الله تعالی عنہ تېرې کړې بغیر خوراکه بغیر اوبو نه، چې ډېر تږی شو. سوال جواب یې وکړ حضرت عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها ته چې ما له د اوبو بندوبست وکړي. حضرت علي رضی الله تعالی عنہ د اوبو مشکزه په اوږه باندې ایښودې ده او را روان دی چې زه حضرت عثمان غني رضی الله تعالی عنہ او په کور کې حضرت نایله رضی الله تعالی عنها موجود وه چې زه ولې اوبه ورکوم. چې کله کور ته رانږدې شو هغه ظالمانو غشي را پرېښودو، 900 کسان په محاصره باندې کور یې ولګېر کړی. چې کله یې غشي را پرېښودو د حضرت علي رضی الله تعالی عنہ په اوږه باندې چې کومه مشکیزه وه هغه ولګېده، اوبه ترې ټولې توی شو. حضرت علي رضی الله تعالی عنہ خپل پټکي مبارک را واخیستو او دی بره ور واچو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ کور ته. د دې مطلب دا و، د دې پټکي اچولو مطلب دا و چې زما نه څه کېدی شو ازادي ته ورغځه کومه، ستاسو د اجازت انتظار دی. عثمان غني رضی الله تعالی عنہ که صرف دومره میلې وي چې وایي نیسئ او پته لګئ بس هېڅ به وکیل نه وباسي، لیکن صرف د مدینې منورې د تقدس لپاره او د نبی علیه الصلاة والسلام د خبرې د عزت او د احترام لپاره نبی علیه الصلاة والسلام چې خبره بې ځایه نه شي، د نبی علیه الصلاة والسلام د وطن بې حرمتي ونه شي، وایي نه بس په ما ذاتي څه ورته ورسه تېرېږي تېر دې شي. سحر مونځ یې وکړو نو که د 18 ذوالحجې سحر دی، مونځ یې کله وکړو نو لمانځه نه بعد داسې ډډه وکړله. نبي علیه الصلاة والسلام یې په خوب کې راویده شو، په خوب کې یې نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل ای عثمانه دا روژه به نن زمونږ سره افطار کړي، ای عثمانه دا روژه نن زمونږ سره افطار کا، زمونږ خواله راشه، مونږ ستا انتظار کوو، زمونږ په دسترخوان باندې زمونږ سره روژه افطار کا. خوراک ستا خو څه نشته که نه. چې کله سترګې وغړېدې خپلې بیبي ته یې ویې نایله رضی الله تعالی عنها وایي د شهادت وخت راغی، دې دومره حیاناک و چې دې قسم کړي حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ قسم خوري، وایي ما چېرته په زندګۍ کې د نامه نه لاندې ځان ته نه دي ګټلي. وایي دې به خپلې بیبي ته وایي چې زما دپاره پرتوګ راوړه. دا ډېر د حیا لباس دی، دا پرتوګ نه دی، دا ډېر د حیا لباس دی، شلوار کمیز دا ډېر د حیا لباس دی. عربو به عام طور لنګي والا، لیکن چې کله به داسې خاص موقع نو بیا به یې شلوار اغوستو، پرتوګ زما پرتوګ راوړه، ځکه چې هسې نه دا خارجیان راشي او ما قتل کړي، هسې نه زه به یې پردی نه شم. دونه د حیا احساس و. په دیوال باندې راښکاره شو، خارجیان ته یې دې خوا راشه دې خوا راشه، ټول لا غونډ شو، ټول لا غونډ شو. وایي تاسو زما نه څه غواړئ؟ هغه ورته وایي مونږ ستا نه دا غواړو چې ته دا خلافت پرېږده. وایي وجه څه ده؟ وایي وجه دا ده چې ته د خپلو اقرباو سره د خپلو رشتهدارانو سره ښه سلوک کوې او د نورو سره ښه سلوک نه کوې. هغه ورته وایي ثبوت درسره شته چې ما د یو خپل سره ښه سلوک کړی ډېر، هغه له مې ډېره ورکړي او که ورکړې مې نو د خپلې ذاتي پیسې نه مې ورکړي، خو ستاسو سره څه ثبوت شته؟ وایي نه. نو بیا وایي زه پوره هغه عثمان نه یم چې کله مسلمانانو ته تکلیف و اوبه نه میلاوې، د یهودیانو قبضه وپي او یو کوی داسې و چې هغې ته به یې وي بئر روما، او نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې دا کوی چا مسلمانانو دپاره واخیستو زه هغه ته د جنت زیری ورکوم. نو زه هغه عثمان نه یم، هغه کوی ما واخیستو او بیا مې د مسلمانانو دپاره وقف کو، او نبي علیه الصلاة والسلام زما دپاره وفرمایل چې ابشر بالجنه، زیری واوره د جنت، ته جنت یې. زه هغه عثمان نه یم چې کله د غزوه تبوک په موقع باندې
د چاندې ضرورت او ټولو مسلمانانو چانده وکړه او کله زه په یوازې باندې رالم نو زما هغه چانده دومره سیوا وه چې نبي علیه الصلاة والسلام هغه کومې پیسې وې هغه داسې په لاسو کې اړولې او نبي علیه الصلاة والسلام وفرمیل که د دې نه بعد عثمان رضی الله تعالی عنه څه هم ګناه کوي نو جنت دروازې د ده لپاره نشي بندېدی د جنت دروازې د ده لپاره همیشه کولاو دي زه هغه عثمان نه یم یې بلکل یې په څه مې قتلوئ په درې وجو باندې سړی قتلیږي اول نمبر چې دې مرتد شي آیا زه پوخ مسلمان نه یم نبي علیه الصلاة والسلام زما لپاره 1400 صحابه قربانول نه او چې الله رب العزت زما د بدلې لپاره په قرآن کې آیت راولېږو لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره زما په سر باندې الله رب العزت د 1400 صحابو په باره کې د رضامندۍ اعلان وفرمایو چې زه دې رضا یم چې د عثمان رضی الله تعالی عنه بدله اخلي مرتد شوی یم وایي نه په څه مې قتلوئ دویم نمبر سړی په دې قتلیږي چې ده څوک قتل کړي زه خو هغه عثمان یم چې د وسه پورې ما چاله څپېړه هم نه ده ورکړې په څه مې قتلوئ دریم نمبر قتل په دې کېږي چې شادي شوده سړي واده یې کړي او دې زنا وکړي نو دې رجم کېږي زه خو دومره حیادار یم چې ما په زندګۍ کې چېرته د نامه نه لاندې ځان ته کتلي نه دي ما چېرته غیر محرم ته نه دي کتلي په څه مې قتلوئ نبی علیه الصلاة والسلام سره یو فرشته ناسته ده نبی علیه الصلاة والسلام مسکی شو عثمان رضی الله تعالی عنه تپوس وکړو د الله رسول تاسو ولې مسکی شو وایي زما سره فرشته ناسته ده او دا فرشته وایي چې د اسمان ټولې فرشتې د عثمان رضی الله تعالی عنه نه حیا کوي داسې صحابي په څه مې قتلوئ وایي جواز د سره نشته زما د قتل راشه قتل مې کوي لاړو قرآن یې کولاو کړو او څنګه چې دې آیات ته راورسېدو فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم هغه ظالمان چې کوم دی بچنه باندې شاته راواړېده او چې څنګه راله نو د یو سره په لاس کې چې کوم دی یو لټو او په هغې باندې د حضرت عثمان غني رضی الله تعالی عنه په سر ګزار وکړو او د بل سره توره وه دا توره چې څنګه راپرېښوده حضرت نایله رضی الله تعالی عنها د دا پاکدامنه بیبي باحیا بیبي وفاداره بیبي موجود وه رامنډه یې کړه او د خپل لاس مبارک یې ورته رامخکې کړه زنانه ذات دی لیکن دومره د بهادرۍ او د شجاعت مظاهره یې وکړه دا لاس چې څنګه رامخکې کړو د هغې دا ګوتې غونډې کړ او توره لاړه د حضرت عثمان غني رضی الله تعالی عنه په سینه باندې ولګېده او سینې ولا سري کړه بیا هم د دې ظالمانو هغه زړه یخ نه شو د پاسه بیا یو ظالم ودرېدو او په دې سینه باندې ولا ټوپونه شروع کړه چې د هغې د وجې نه د عثمان غني رضی الله تعالی عنه د پختۍ ماتې شوې اچجې ماتې شوې په دې حالت کې څوک دې ګیره راکاږي څوک یې په سپېړو باندې وایي دومره مظلوم شهید چېرته تاریخ نه دی لیدلی تاریخ چېرته نه دی او چې کله په دې حالت کې شهید شو نو چونکې بهر هم محاصره وه چاته پته نه لګېده نو 2 ورځې د حضرت عثمان غني رضی الله تعالی عنه لاش په دغه ځای کې پروت دی بیا 2 ورځې بعد دوی اجازت ورکړو چې به یې وس او صحابه حضرت علي رضی الله تعالی عنه حضرت طلحه رضی الله تعالی عنه عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه دا صحابه راله او د دوی دا لاش یې اوچت کړو د شپې نایله رضی الله تعالی عنها په هغه خوب لاس باندې دې ونیولې ده او مخکې روانه ده او وی وته چې په جنت البقیع کې به یې نه ښخوئ په جنت البقیع کې به یې نه ښخوئ حالانکې دا هغه جنت البقیع او دا د مسجد نبوي ځمکه ده چې نبي علیه الصلاة والسلام وفرمیل زما زړه غواړي چې دا مسجد دا ځمکه لږه فراخه شي څوک داسې نشته چې دې له ځمکه والي حضرت عثمان غني رضی الله تعالی عنه راپاڅېدو ویل د الله رسول الله خدمت به زه وکړم او چې څومره پیسې څومره مهنګ خلکو وي تاسو ته په دې جومات مکه چې کله خرڅېږي که نه د جومات سره پوښ اچي هغه بیا ډېره ګرانې وي وایي څوک نشته چې والي عثمان غني رضی الله تعالی عنه راپاڅېدو او دغه څومره ځګونه چې وو دا ټول عثمان رضی الله تعالی عنه واخېسته حد تر دې چې د جنت البقیع پورې دا ځمکه ده واخېسته عثمان رضی الله تعالی عنه نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل ای عثمان د جنت خوشخبري واوره زه نه دونه خوشحاله شوم الله ته نه دونه خوشحاله شو چې تا ته د جنت خوشخبري ده
او باق خپل قبرستان کې دوی ته ځګي نه ملاوي اخیری کونه کې حق لیکن الله رب العزت د صحابه او شان مقصود دی د صحابه او عزت مقصود دی دغه مرتبه الله رب العزت چې تول غواړي د دې وجنه وسو چې ترې دي او جنت البقیع ته رسیدلې دي د عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ قبر عجیبه غوندګي او بالکل په منځ کې دی دشمنانو غوښتا د جنت البقیع نه وباسو لیکن دا فراخه د وجنه د وسعت د وجنه هغه وسداسي شوی دی چې بالکل په منځ کې ښکاري هغه ختمول غوښتل لیکن الله رب العزت ولا عزت ورکړ عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ 18 ذی الحجه باندې شهید شوی دی دا یو مظلوم شهید دی لیکن مسلمانان دینه بالکل غافل دي تو محرم مناوهي یاره محرم مناو استل شوی دی لکه واقع کربلا شوی دی واقع کربلا شوی دی شوی د کنه شوی د کنه شوی په دې کې شک دی ګوره واقع کربلا شوی دی یا نه شوی په دې کې شک دی ګوره کنفرم خبره نه ده لیکن د عثمان رضی الله تعالی عنہ شهادت کنفرم دی لیکن دا رسول نه منوي نه چاته پته شته د شیعاګانو اقا کم چې هغه 72 فرقې ابن سبا جوړولې هغه جوړې شوې دي او مسلمانانو باندې قابض دي او ځینې خلک پکې بیا مړ شیعه ډېر زبردست مسلمانان دي مسلمانان ستا د صحابو دشمنان دي پجوندې نه معاف نه کو عثمان رضی الله تعالی عنہ پمړې نیم نه معاف کړي وس هم د عثمان رضی الله تعالی عنہ په سي کنځلې گئے عثمان رضی الله تعالی عنہ په شان کې وسم ګستاخی کوي غوسوي العثمان فی النار عثمان وای جهنمی دی وسم وای او زما مسلمان ور وای نه مړ شيګان په ډېر